الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الشاعر جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال درود شريف عزتمندو د دین اسلام مسلمانانو ورونو اول خو ستاسو د ډیر داد او د ډیر تحسین او د ډیر عزت لایق یې چې دومره په اطمینان په دومره غاڼه باندې او په سکون قلب سره د قرآن کریم دی عظیم مجلس ته راجمع شوي یقینا دا دلالت په دې باندې کوي چې تاسو مینه د قرآن سره دویم ما چې سوال غوښتل زمانه مخکې قاری صاحب سید انور چې کوم اشعار وي د اشعارو په جبه کې نو یقینا که په دغه باندې یو سړی سوچ وکړي نو د هر یو ملا د هر یو عالم او مقرر محور دغه مقصد او دغه منشور هم دک دی چې خلک د الله قرآن ته راوولي محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغی سلویخ کال نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی تیر کړو د 40 سال نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغمبري ویلاو شو وړمبي وਹੀ چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی و هغه دانو چې پاسه منځو کا پاسه روجونی سا حج کا د جهاد اعلان کا زکات ور کا بلکې د ټولو نوړمبي وهدا او اقرا بسم ربک الذی خلق پاسو دنیا ته قران ورسو دا کوم آیت چې ما تلاوت کړه پدې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټي ذکر کړي چې پیغمبر ما د صد پر را لګل د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد دنیا ته قران رسول سره رسول دي قران رسول لږ جواب به ما راکوي خدي
ټیم هم ډېر نه لم ځکه تاسو ستړي شوي یې لږ غونته خبرې کوو انشاءالله په توجه چې همتن دلته مونږ متوجه یو چې د کوم مقصد دپاره راغلي یو د قاري صاحب او د محلې والا دومره تاوان کړی دی دومره محنت یې کړی دی چې څه ناڅه مونږ د ځان سره اوسو د نبی علیه الصلاة والسلام مقصد د زندګۍ څه دنیا ته قرآن رسول نور څه مقصد یې نه و په کومه ورځ باندې چې د آیت نازل شه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو ټولو صحابه خشری کولا خندلی او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جړل چا ورته وی نن خو د جړا ورځ نه ده نن خو د خوشحالۍ ورځ ده دین پوره شوی دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی بالکل صحیح خبره ده چې نن د خوشحالۍ ورځ ده او دین پوره شوی دی خو جاړم پدې چې دین پوره شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت دنیا کې پاتې نشه دی به اوس زمونږ د مزنس یو پیر عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابانو تپوس وکړ وی د اذا جاء نصر الله والفتح د دې مقصد څه دی شان نزول څه دی هر یو صحابي د خپل علم مطابق جواب ورکړ یو کم عمر صحابي وبکې هغه وی زما جواب درکم عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ته جواب راکا نو هغه صحابي ورته وی فيه اخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم چې کله دین پوره شو د الله امداد راغی او خلق اسلام ته ډلې ډلې روان شو نو خبر ادا شو چې نبی علیہ السلام د دنیا نه څه دی رخصت یې دوه نو د نبی علیہ السلام د زندګۍ مقصد دنیا ته قرآن رسول او قرآن کې الله فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے استازیا اے لګری شویا بلغ علماء وی امر دلته د پاره د استمرار دی بلغ معنا دا نه چې ورسوا بلکې د بلغ معنا دا د رسوا ورسوا نه رسوا سرسوا ما انزل الیک من ربک هغه قرآن چې تا ته ستاسو د رب طرف نه را لېږلی شوی تفسیر ابن کثیر د دې آیات لاندې لیکي فإن من لم يؤد بعضها كان كمن لم يؤد كلها چا چې د قرآن یو مسله پټه کړه وای نه رسوله داسې دی لکه د چې ټول قرآن پټ کړو ټول قرآن یې ونه رسو قرآن کریم کې الله فرمایي ولولا ان ثبتناک پیغمبره کتما په دې قرآن باندې مضبوط کړی نه لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا نو ممکن و چې تا دې خلکو ته معمولي غونته اعلان کړی لږ غونته اعلان دې کړی اذا لاذقناك ضيف الحياه وضيف الممات نو په مرګ او په ژوند به مې درله دوچن عذاب درکړی پښتانه ویلوري تا توام او انګوري ته واورا من قبيل ان تخاطب شخصا ولم ترد خطابه محمد عربي سلام ته وی او ما او تا ته ګوره اوري چې په قران باندې منګولې ولګوي قران باندې مضبوط شي بل الله فرمایي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين کدی پیغمبر په ما باندې د ځان نه خبرې جوړې کړې
مضبوط په مې نیولې وې او د مرۍ رګونه به مې ورله غوڅ کړی وې پیغمبر ته وایي او ما ورته ته اورې ګورې نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد څه دنیا ته قرآن رسول څه رسول قرآن رسول د دې وجه نه مولانا ظفر علي خان فرمایي اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخی کیمیا ساتھ لایا نبی علیہ السلام د حرا نه راغی د مکی والو په طرف باندې راغی او یو د کیمیا نسخه یعنی قرآن د ځان سره راوړو قرآن څه شی دی کیمیا ده قرآن څه شی کیمیا ده د دې قرآن چې د چا سره نسبت راغلی دی دنیا کې هغه یو مقام او مرتبه ورکړې ده هغه ځلولی دی هغه غوره کړی دی وایي په دوکان د عطاري سړی عطار شي او چې په اور وسوځي ملګری د لوهار شي د عطار دوکان ته چې ورشي که عطر وام نه وي خو بوی به درنه ځي او د لیوار دوکان ته چې ورشي نو خامخا به په اور سوځېږي نو د دې قرآن چې د چا سره نسبت راغلی دی دنیا کې هغه له یو مقام او مرتبه ورکړې ده لکه څنګه دا قرآن په کومه میاشت کې راغلی جواب راکړئ رمضان او شل پنځه ورځې پس روانه بختوره میاشت فضایل تاسو ته معلوم دي چې څومره فضایل دي مولیان نی بار بار بیانوي الله دې په موږ د عمل کولو توفیق خو میاشتې خو ډېرې دي خو د رمضان باره کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله وی میاشت د رمضان هغه ده چې ما پکې قرآن رالیږلی دی هدى للناس د ټول انسانیت لپاره په دې کې هدایت دی رمضان نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د رمضان میاشت شروع شي د جهنم دروازې بندې شي او د جنت دروازې کولاو شي سرکشه شیطانان وتړلی شي ولله اتقاء من النار او په دې میاشت کې خلق الله د اور نه خلاصوي ډېر فضایل دي فرض مونځ پکې الله په ویشتو فرض باندې ورکوي نفل عبادت پکې الله په فرض باندې قبلوي یو حدیث کې راځي یو صحابي فرمایي د رمضان میاشت وه را روانه وه د شعبان اخري تاریخ نبی علیہ السلام مونږ ته یو تقریر وکړو اوږد تقریر یې وکړو بیا فرمایل یا ایها الناس اے خلقو قد ازلکم شهر عظیم یو لویه میاشت را روانه ده شهر مبارک د خیر نه ډکه میاشت ده شهر المواسات د یو بل سره د ورورولۍ میاشت ده اوږد حدیث رمضان ته دا غوروالي د څه د وجې نه میلاو دی د قرآن د وجې نه د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه دارنگی رمضان کی اوشپا دا لیلت القدر اللہ فرمائی انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر دا لیلت القدر عبادت دا ذرو اغمیاشتو دا عبادت نغور دے چی پاگی کی لیلت القدر دے خبر بندی دا لیلت القدر عبادت د زرو هغه میاشتو د عبادت نه غوره دی چې په هغې کې څه دی لیلة القدر یعنی د زرو میاشتو د رمضان نه د لیلة القدر عبادت څه دی دا غوره دی دا د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه انبیا خو ډېر دي یو لک څلېرویشت زره انبیا دي په ټولو زموږ ایمان دی خو په ټولو کې بهترین پیغمبر کوم یو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د عظمت د څه د وجې نه میلاو د قرآن د وجې نه د دې قرآن دپاره نبی علیہ السلام په بدر کې جنګي احد کې د نبی علیہ السلام سر مبارک زخمی کیږي
خندق کې د نبی علیہ السلام منځونه قضا کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبي باندې تهمت لګي نبی علیہ السلام طائف کې پکاړو باندې اشتل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ابای کله مکه پریدي او چرته زی مدینه منوره ته او چې کله نبی علیہ السلام د مکې نه وته پشا باندې وکتل وی والله انك لا حب البلاد الي مکه قسم په الله ډیر مې خوخی خو سو کم ظالمان مې در کې نه پریدي دا د څه د وجنه د قران د وجنه یو سړی ستانه تاسو کې چې لکه د قران شان لوی دی که د محمد رسول الله شان لوی دی شان د چا لوی دی د قران لوی دی برخه یو په پاڼو کې لیکل شوی قران یو چلتا پھرتا نمونه د قران و په پاڼو کې لیکل شوی قران دا او چلتا پھرتا نمونه د قران محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مقام چې حاصل ده د څه د وجنه د قران د وجنه برخه بل څه وجه نشته ده خلق خوریر دي صحابه ته چې کوم مقام میلاو دي د څه د وجنه قران د وجنه الله وی اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون فبهداهم مقتده اولئک هم المؤمنون حقا اولئک علی هدى من ربهم دا صفت الله رب العزت چې د صحابه په د صد وجنه کوي د قران د وجه د صحابهونه کپټول عمر کې خطا شوی دا بل لفظ راته نشي تعبیر کوي خطا به ورته هغه دا چې د احد په ورځ باندې نبی علیہ السلام پرې خېده چې شو نبی علیہ السلام پرې خېده ورسو صورت کې به راځي واقعا الله ذکر کوي چې تاسو روان وای محمد عربي در توازن کاوه 70 صحابه شهیدان شو د معمولی خطا د وجنه په قران کې الله سوې لقد عفا الله عنهم الله وی زماده په خپل ذات باندې قسم ما ورته معافي کړی دا ما ورته سبي معافي می ورته کړی دا نبی علیہ السلام فرمای زماده صحابه مبارک د الله نو ویریږي کتا سو کې وطن د احد د غروم رسره د الله په لار کې ورکی او زما صحابي او پوره د الله په لار کې ورکی نو دغه پوره د احد د غروم د سر ور کول نسدي قران مقام د صد وجنه حاصل ده د قران د وجنه د دې وجنه اقبال وای او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ابو جہل کا نبی علیہ السلام رشتہ دار سوچ رشتہ دار گیره غټوا د سریخته خبر اور نورم ډیر خسړې و جنیم 350 کړي غټ حجی سے فسادی بابا وای وګر بصورت آدمی انصاف دے گرب صورت آدمی انصاف دے احمد ابو جہل ہم یکصاف دے کہ په شکل سړې سړې کې دے محمد رسول الله او ابو جهل بدواړه یو شانتي او په شکل انسانيت نشته انسانيت په سړي کې راځي په سبا باندې راځي په قران باندې راځي الله وی کړه اولئک کالانعام سوچ قران ته وګنبدي قران اورینا قران ګورینا قران ته سوچ نه کوي نو الله سو اولئک کالانعام دک خلق پشان د ډنګرو دي پشان د زناور دي فتوا سوق لګي الله لګي زنا لګوم مفتی الله ده فتوا چا لګولې ده الله لګولې ده اولئک کالانعام دک خلق پشان د ډنګرو دي بل هم ظل بلکې د ډنګرو نم لاندې الګ په زناورو کې خرج تک نشته سپې په نشته کې نشته کم سړی چې قران ته وګ نګدي قران ګورینا قران اورینا دا سړی د الله پولیس باندې د سپین املان دي او د خر نملان دي ده کنه ده اتفاق ما سره پکشته کنه نه زما بس وکړي او بس خبره بل دې کې الله
اولئک هم خیر البریہ اولئک هم خیر البریہ دغه خلق ور خلق ده البریۃ هی خلق الله بریہ څه ته ویل کی دا الله مخلوق ته ویل کی یعنی کوم خلق چې قران ته وګدي قران اوري قران ګوري دا د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین خلق ده او چې قران اوري نه ګوري نه اینی نه سوچ وکړي نه کوي نوغي باره کې سوې اولئک هم شر البریہ دا خلق د الله په مخلوق کې د ټولو نه لاندې خلق ده په مخلوق کې بیا سپیر مشتا غره مشتا خنزیر مشتا بیا ورته ګورئ نو صحابه ته چې مقام میلاو دي د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه الله رب العزت صحابه له یو مقام ورکړی صحابه ډېر د اوچت صفت لایق خلق دي یو صحابي دی یو تابعي دی یو صحابي سره ملاقات شو التابعي ورته وي تا په خپل سترګو پیغمبر لیدلی دی ویل په خپل سترګو مې لیدلی دی وی دا سترګې دې لږ را دي خو چې ښکلې او هغه سترګې واقعي د ښکلولو قابلې دي چې کوم سترګو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی بیا دې تابعي وي هی کاش چې زم په هغې وخت کې وی او ما هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کړی وی صحابي ورته قار شوی قسم په الله کې په هغې وخت کې وی ایمان به دې نه وی نصیب شوی هغه داسې وخت نه و که نه هغه وخت کې اسلام راوړل او اسلام قبلول داسې وو لکه سکروټې په لاس کې نیول یا د اوسپنو نینې چیچل اختارهم الله لصحبة نبيه اختارهم الله لصحبة نبيه یو شیعه د یو سړي نه تپوس وکړو د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وی معاویه غوره دی رضی الله تعالی عنه که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی د شیعهګانو د صحابو سره ورانه ده د چا سره ورانه ده د صحابو سره بس خدای ورانه کړې ده او د صحابو دشمني سره چېرته رسوي جهنم ته رسوي چېرته رسوي جي جهنم ته رسوي ګورئ نو هغه ورته وایي معاویه غوره دی رضی الله تعالی عنه که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته یو ډېر ښکلی جواب ورکړ هغه ورته څه وایي وی والله قسم په الله لغبار دخل في أنف فرس معاوية خير من ألف عمر بن عبد العزيز قسم په الله کومه دوړه چې د معاویه د اسپس پیغمو کې د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې ورننوتې ده دغه دوړه د 1,00,000 عمر ابن عبدالعزیز نه غوره ده دغه دوړه د 1,00,000 عمر ابن عبدالعزیز نه غوره ده مقام څه ورکړی دی جی قرآن ورکړی دی چا ورکړی دی قرآن ورکړی دی مشهور محدث ابو زرعه وایي فاذا رأيت الرجل کله چې تا یو سړی ولید چې په صحابو کې د یو تن بد وي نو فاعلم انه زنديق په دې خبره ځان پوهېږه چې دا سړی څه دی زنديق دی ولې قرآن حق دی که نه دی اسلام حق دی که نه دی احادیث رسول الله حق دی او که نه دی قرآن اسلام او احادیث مونږ ته د چا په واسطه را رسېدلي دي د صحابو په واسطه را رسېدلي دي لکه صحابه داغدار شي نو اسلام به داغدار شي که صحابه داغدار شي نو قرآن به داغدار شي که صحابه داغدار شي نو دین به محفوظ پاتې نشي الله تفسیر ابن کثیر لیکي وای د چا چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د یو صحابي سره بغض دی صحیح دی وسره بغض دی وسره فاعلم انه کافر په دې خبره ځان پوهېږه چې څه شی دی کافر دا مقام څه ورکړی جي قرآن ورکړی دی څه ورکړی دی قرآن ورکړی دی کني ابو جهل ابو لهب عتبه ولید شیبه امیه ابن خلف
ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي وندنې څوک نوم هم نه علي سړی چې جومات جوړوي بلال نوم ورله کېده مسجد بلال بچی وشي بلال نوم ورله کېده انس ورله کېده معاویه ورله کېده یزید ورله کېده دا مقام دا حیثیت څه ورکړی و چې قرآن ورکړی دی ګوره بل څه نشته دی ښه دارنګې دا قرآن چې په کوم ښار کې راغلی مکه مکرمه او د دې قرآن چې په کوم ښار کې انتها شوې ده مدینه منوره دغه ښارونه په ټولو ښارونو کې څه دي غوره دي ټولو ښارونو کې غوره دي د مکې مکرمې دغه یو کاڼی نه دی حجر اسود دا د دنیا د دې ټولو ښارونو نه څه دی غوره دی وګوره دا یاد وساتئ فایده او نقصان نشي ورکولی فایده او نقصان نشي ورکولی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ولاړ دی یو لښته ورسره هغه لښته داسې دې ګټې ته راچوي وایي ما ته دا پته دی چې ته ګټئ ته څه ګټئ نه نفع ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي او کما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په ښکلولو باندې نه وی لیدلی قسم په الله ما به نه وي ښکل کړی قسم په الله ما به نه وي ښکل کړي اوس خلک لاس ته ګوتې واچي دا فیروزه ده او دا پلانهی دی دا ډینګی دی په هغې کې تاثیر نه ګڼي په دنیا کې د ټولو نه بهترینه ګټه کومه یوه ده حجر اسود او هغه نه نفع ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي نو مکې ته دا مقام د څه د وجې نه حاصل دی قرآن کې الله فرمایي یجبا الیه ثمرات کل شیء هر قسمه میوې ورته راسي چې په زړه کې دې څه راځي مکه کې به تا ته میلاوېږي د څه د وجې نه او قسمت ته ګوره شین بوټی پکې نه زرغونېږي او هر میوه به درته میلاوېږي هر خوراک به درته میلاوېږي دا مقام او حیثیت د څه د وجې نه حاصل د قرآن د وجې نه دارنګې ملایک خو ډېر شوي دي باران چې کېږي د هر یو څاڅکي سره یو یو ملک راکوزېږي دومره بې شمېره دي بره په اسمان کې یو کور دی بیت معمور ورته وایي چې یو پیره یو ملک د هغې نه طواف وکړو تر قیامته بیا د هغې نمبر نه راځي قرآن کې الله وایي پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې څوک د جبریل دشمن دی ګورې الله د هغه دشمن دی څوک د جبریل دشمن دی الله د هغه دشمن دی دا د جبریل نوم ولې علي ځکه په هغوی بد لګېده په هغوی څه لګېده بد پې لګېده او بد پې ولې لګېده ځکه د قرآن استازو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګې پاڼې خو ډېرې دي څوک پې کتابونه چاپ کوي څوک پې اخبارونه چاپ کوي خو په کومه پاڼه باندې چې قرآن چاپ شي قیمتي شي که نه شي څوک یې بار بار دی بیا دارنګې کپړې خو ډېرې دي جامې دې خلک جوړوي ناویان الله خو د کومې کپړې نه چې د قرآن خلاف جوړ شي بارې بیا خلک ورځي دا د څه د وجې نه قرآن د وجې لرګي خو ډېر دي تاسو ته محراب هم جوړ کړی دروازې هم ته جوړې کړي دي خو د کوم لرګي نه چې د قرآن دپاره رحیل جوړ شي څوک پې سر دي بیا خپه دې بیا اړې دا د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه نو څومره بختوره به وي هغه سینه چې په هغې کې څه قرآن او څومره بختور به وي هغه ملک چې د هغې قانون څه د هغې قانون څه قرآن دا مې تاسو ته ویم مش نمونه خروار چې چا د قرآن سره نسبت راغلی څه شوي دي قیمتي شوي دي خو موږ د قرآن سره ډېر زیاتې کوو موږ سره څه کوو زیاتې چا قرآن صرف د تلاوتونو دپاره وګرځو چا قرآن صرف د دمونو د ساختونو دپاره وګرځو نن سبا دا لبه هم ډېره عامه شوې ده دمونه دي او ساختونه دي او تعویضونه دي یو لوی غوبل جوړ دی د دې علاقو نه خو نه خبر د خپلې علاقې په نسبت باندې به خبره وکړو قرآن د دمونو کتاب صرف نه دی قرآن د تعویضونو کتاب نه دی قرآن د ساختونو کتاب نه دی قرآن د څه دپاره راغلی شوی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلک د تیارو د شرک نه رڼا د توحید ته وباسي دا د قرآن مقصد دی کله چې زموږ علما اصول د قرآن ذکر کوي حکمت د نزول القرآن دپاره پنځلس وجې ذکر کوي څومره وجې پنځلس وجې چې الله دا قرآن ولې رالیږلی دی وجې څه
یو پکې دا نشي چې ته تعویذونه ته وکړه ساختونه ته وکړه جواز او عدم جواز هغه ځان له خبر دی باغې نه زما د یو تعویذ 10,000 روپۍ لري اب تاسو سوات ولا خو د ټولو روزي د منګوري بازار هم باندې او ایسه به زدا سي دم کوم چې نه په قران کې راغل نه په حدیث کې راغل اسواتيان په دین باندې ډېر مېن خلک مخ په دې سوات کې پاتې شي دي شن کې دي بارګن کې موږ دوه کار درې کار استری وي د غرونو خلک وفادار د خپل پردیو د میلمه قدر کوي یقینا په دین باندې مېن خلک خو کله نه کله غلط استعمال شي غلط مې استعمال خپل انرژي خپل طاقت د قدمونو په ساختونو په تعویذونو باندې ما برباد وای څوک په تاریخ کې دانشي خودلې چې محمد عربي سلام یو صحابي ناسته خانقاه جوړه کړې ده او بل سکار نه کې صرف تعویذونه کړې څوک خودلې شي اسی یو دم شته ابو سعید خدری په دم کړی دی نبی له سلام باندې دمونه خدری دي اذان نه خبره خو دینه کاروبار جوړول ادارنګي مشهور دی په عوامو کې خبر چې ستر پرده نشته د مولا او د ډاکټر نو د عشق تعویذونه له مولا جوړ په دفتر لکه مولا خو په خوا مشرانو ته بیا دي په خوا چې دوه خزي په لار روانې وي داسې لري او سړی را روان دی یو خزي بلې ته وي خوري مخ پټ کا سړی را روان دی څوک را روان دی سړی را روان دی چې کله داسې ورته شوی دی چې خزي مخ کولا کړي خوري د مولا دی ناسنه مولا دې سړی ته نه میستل او شکر دی چې شاعت ولرال الله رب العزت ته د دوی په دې مهنتونو کې او د دوی په دې کوششونو او سعو کې نورم ترقی پیدا کړي امين په وایي د مولا حیثیت ښکارا کې چې مولا څه د محمد عربي سلام نه بل غټ مولا وي ها شته بل غټ پیرته شته څوک دا خودره شي چې نبی رسول الله پر دې زنانه دم کړی خودره شي څوک حدیث کې راځي د نبی له سلام لاس مبارک د پردای زنانه سره چرته نه لګیدل چرته مو ताकों में सजाया जाता हूँ आंखों से लगाया जाता हूँ तावीज़ बनाया जाता हूँ तो दो के फैलाया जाता है कुरान दे दबारा नौ कुरान दे दबारा कुरान ये वाजिब मकसद दबार रागल हम डेर लो जालिमान मुंग तो कुरान सर डेर लो जुल्म को यहूद और नसारा के तो कुरान सर दुश्मनी के गिलत ही निश्ता है खुद ही तो कुरान दुश्मनान खुदा मुंसे चिलासी बाबा वही बेशबे दर्दस्त मन क़ुरआ बिनालिद शबे दर्दस्त मन क़ुरआ बिनालिद चो दिल दर मन नदारी नहज दस्तम वे उष्प मिदा कुरान रागस्ते उद दे कुरान तिलावत में को स्टडी होने है क्या स्टडी तो हम ये जो सदर घंटे सफर में है ताज़ो खुदमा है जी क्या ना वे शबे दर्दस्त मन क़ुरआ बिनालिद चो दिल در من نداری نهز دستم ویوش پمیدا قرآن راغسته و دی قرآن تلاوت میکو ناسا بدا قرآن زمالاس کی پجڑاش ماتے وی مسلمان ازر دی زما سرن دلاس کی دیولینی ولیما یو دی زبان قال یو دی زبان حال اشاعران بپوئی قال سی دلی بپوئی دا دی زبان حال چیز رو دی زما سرن دلاس کی دیولینی ولیما ادا خارو زلیلی اے مسلمان کہ من بس خار در دوری تو ہستم اے مسلمانا زکا خود زلیل اور رسوائی چھ ما تا دید زلت پر نظر باندی کتلی دا مسلمان دا زلت سبب سے دے قرآن پریخے دے سے پریخے دے جی قرآن پریخے دے اے پر دنیا کی چھ پا کم طرف گوری ظلم بچا دے بچا دے جی مسلمان کہ چیچنیا دے کہ کشمیر دے کہ افغانستان دے کہ فلسطین دے کہ عراق دے کہ ایران دے ہر ملک چھ پورے ظلم پچا کی گی اور مسلمان باندھی کی وجہ صدا وجہ ادادہ چھ قرآن پریخے وجہ ادادہ چھ قرآن پریخے سے پریخے قرآن پریخے دا کم وقت چھ دا قرآن دا مسلمان کتابو مسلمان پٹول دنیا باندھی حاکم وہ کنو اے دیوی خزی دا پارا حجاج ابن یوسف
اتل سر لخر را لګل د چا د پاره دیوی زنانه د پاره امیر المؤمنین مستعصم بالله سلویخ سر لخر مصر ته بوتلو دیوی زنانه د خلاص او نن موږ سو کړل موږ خپل زنانه ونیولې او په امریکا کې څه کړی خرڅ یې کړی دا د دې وجه نه چې موږ قرآن پرې خېده قرآن هم څه پرې خېده شاتم ورته ده کنه ده ها علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی قرآن الله را لګل او د دې لپاره چې د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وشي جعلوه للتلاوه صرف تلاوتونه خلق شو لسی پاری ویو شخصي پاری هغه چې یو سړی اردو ولا نه ورزي او د انګریزي اخبار راغسته او دې پڑھاوي نو خلک ورته کمقل وي کو خیر ورته ها کمقل وي کړه ليتدبروا آیاته د قران په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړه سوچ او فکر پکې وکړه کمزه کې انذار ده کمزه کې تفسیر ده کمزه کې احوال د ماضیو دي کمزه کې احوال د انبیاو دي کمزه کې احوال د اولیاءو دي موږ پکې سوچ او فکر کوو زکه خو په خواوه یو سړی په خوړ کې لامبل نو د اوخ د پچ وګور اغسته نو چکی ته وګور ګوره د خوخنتی وګوره منګه مسلمانانی خوخندره نو وګوسه ده وړه ده سه بخا انا موږ په صحیح مانو کې مسلمانان جوړیږو چې زمون قانون څه شي قرآن شي زمون قانون څه شي قرآن شي اقبال وای اقبال مفکر پاکستان دی ها سن 38 کی الہ آباد کے دو قومی نظریہ چا پیش کړی و علامہ اقبال پیش کړی د پاکستان وړمبه خوب چالي دلو علامہ اقبال لیدلو دا طالب دې دسکه کوم چې سړی وره کرا سړی دی هغه وي تو نه میدانی کی آئینی تو چیز تو نه میدانی کی آئینی تو چیز زیر گردو سر تمکینی تو چیز ویتا ته پتشته مسلمانه چې ستا آئین څه دی ته چې غوې 73 آئین بحال کو د 71 آئین بحال کار در نه خطا شوی دا لار در نه خطا شوی دا د پک منار چې تروانه عربي باندې چې د ترکستان ته تللی د عربستان ته نه دتلې خپل آئین یې کړل نه زکه خو ذلیل زکه خو رسوای نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سال نہ خدا ہی ملا نہ وصال سال نغویتون میدانی کی آئینی تو چیز غیر گردو سری تمکینی تو چیز تچی اللہ دا دیشین اسمان دلان دے دا دے خریز مکی دا پاس آباد کڑے استادا بادی راست سدے صلی اللہ آباد کڑا آ کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم تا اللہ دا صدا بارا بات کرے دا قرآن دا بارے آباد کرے صدا بارا جی دا قرآن دا بارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی چی بنوی علاقہ پت حشوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخر کو تبی قرآن بوائے احادیث با نوائے ولی اسینا خلق دا حدیث عمر تبا دا قرآن نچوتا ہونا گنی قرآن کا پہلا نمبر حدیث کا دوسرا نمبر بے زمین دو اصول و قیدی دی سر اغدان لبی اکبر قرآن کا پہلا نمبر حدیث کا دوسرا نمبر دا زمین ایمان حدیث منو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او دام ایمان دے دام عقیدہ دا کہ یو سڑے متواتر حدیث مرفوع حدیث متصل الاسناد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانی سڑے سدے سدے جی کافر سدے جی کافر دے یعنی کہ دیما فتوا پہلا گاؤ شیخ کافر دے کہ حدیث نمانی حدیث نمانی کہ حدیث نمانی دا حدیث نا انکار کی یو پا یو حدیث باندی دا سڑی اشکال دے غزان نا خبر دا مثلا پا عمر عائشہ باندی یا مثلا دا سنور واقع چکم پا محدثین و پنیس کی مختلف بیہار روان دی غزان نا خبر دا اب در دیو مارچ عورت مارچ سچے جی عورت مارچ میرا جسم میری مرضی والا عجیب مرد تیجینو آگئی کی اوخش ایک پلے کارڈ چوت کرے دے ویزے دنہ ہو کالو ماں سڑے دا پنزوستو کالو استغفر اللہ معاذ اللہ
इला अल्लाह المشتقى इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इशारे चाहता कवला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मन द मुल्क आइन के 295 सी और दफा था क्या 295 सी چې کم یو سړی د توحید رسالت مرتکب شو دا سړی واجب القتل دی او پانسی کیږي دی بس کیږي پانسی کیږي حکم دی اصلي چې تاسو کوئی چاکو دي څنګه دی وای غنی ته ها موله ته ہے مونږ تډیر تکړه دي به دا کې بیا وسه نه راشي الى الله المشتاق زمون په ملک پاکستان په آئین کې د ټولو نړمبۍ د فدادا چې د دې ملک سپریم لیبل قرآن سپریم لیبل سي قرآن موږ خپل آئین کتل نه ده موږ د آئین نه خبر نه چې آئین د شي څه ته ویل کېږي الله اکبر نو چې یو سړی حدیث نه مني مرفوع متصل حدیث چې محمد عربي ته رسیدلی په صحیح سند سره ثابتي دا سړی څه دی کافر ځکه یو وحی جلیله یو وحی خفیه یو وحی مطلوبه یو وحی غیر مطلوبه هر حال وی تو نہ میدانی کی آئینی تو چیز زیر گردو سر تمکینی تو چیز آ کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمتی اولا یزالستو قدیم دادا سی قرآن دے جی دی حکمت دیر پخوانے دے دی حکمت سے دے جی دیر پخوانے دے خواہ دی قرآن بندی اللہ سو کتابوں نے ختم کرنا 103 کتابوں سمجھا جی 103 کتابوں نے بھی ختم کری دی دریب کی غٹ غٹو تورات انجیل و زبور او اگا تحتید موسیٰ علیہ السلام اگا صحیفی دی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اگا ٹولی سی کری دی ختمی کری دی منسوخ کری دی الطرق كلها مسدوده لارې ټولې څه شوي دي بندي شوي دي یوه لار کولاو ده او هغه لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې قدم د پاک رسول په قدم نه ږدي هغه ځوان به څه پښتون څه مسلمان چې قدم د پاک رسول په قدم نه ږدي هغه ځوان به څه پښتون څه مسلمان وي عمر رضی الله تعالی عنہ د تورات پاڼې راغستې دي او د نبی علیہ السلام مخ مبارک متغیر کیږي وګد روایت ناسب د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته خیال شي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وای سکیلت کا امک ابن الخطاب د خطاب زوی مور در باندې پورا شه تنه ګوري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې سوش هغه د تورات پاڼې یو طرف تکي خوله هغه د نبی علیہ السلام مخ ته د تحیات په شکل باندې کېناس او وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بیا وی پناه وړم الله د حسینا هذا محمد عربي د حسینا صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام تو فرمایي دغه تورات دا څه ده تورات لو كان موسى تشير لو مفسرين لك كل ما في القرآن ولو فإنه لا يكون أبدا لو سمعوا ما استجابوا له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان موسى حيا كچري موسى عليه السلام جوندے بالفرس کہ موسى عليه السلام جوندے اغم گرے زمان تابدارین بغیر بللار دا عظمت تے دا قرآن کتاب زند قرآنی حکیم حکمتی اولا یزال استوٹس رہزنا عزیب زیو رہبر شدن وس کتاب صاحب دفتر شدن اقبال ہوئی گو رہا زناو سو کوئی جی اقبال ہوئی خواہ ملاو سڑے خواہ لیکن تصویر چی دے اقبال رضی دا دے اقبال تصویر صحیح نہ دے ذکر چی دے سڑی دا چی نظریه دا سی سوچ او دا سی فکر او غدي ګیره خرید دا ممکنه نه ده کلیت اقبال چې سړی راوړي د مولیانو پلار په خوا په باجوړ کې یو سړی د غشپک ځامن مولیانو چرته د یو سړي سره باس راغل نه سړی وته وزو مولای ما سړی خپل امین هغه ته ته مولای خو د مولیانو پلار د مولیانو سره پلار یې دا سړی دې دې کې دې چې تکړه وای او دا خبره په خپل د دیو چې د مولیانو پلار نو دا اقبال د مولیانو پلار وخه ورهزنا ذهب زیو رهبر شدن وس کتاب صاحب دفتر شدن
وی غلو چې دا کتاب راغسته دی هغه د دفترونو مالکان شوي فضیل ابن عیاض سو غلو سوجي غلو خو چې کله قرآن راواغستو نن دنیا د یو لوی عابد په نوم باندې پیژني عبد الله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه یو اوباش نوجوان یو لوپر حالو یو بیره باغ کې پکنیک مناوي یو کو مرغۍ داسې لاړه رااله او دا آیات د قرآن وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله عبد الله ابن مبارک په زندګۍ کې انقلاب راغی د څه د وجې نه قرآن د وجې نه څه د وجې نه چې د قرآن د وجې نه د دې وجې نه هغه حفظ رهزنا از حفظ او رهبر شدن اس کتاب صاحب دفتر شدن ہر بے اور آرے بنے تبدیل نے آیا یہ شرمندہی تعویل نے دادا سی قرآن دے چې د دې قرآن په یو لفظ کې شک نشتا کته پکې کې کوه پکې کړه خو شک پکې ګوره نشته ده او دادا سی قرآن دے چې دا قرآن د چا د تشریح محتاجه بیا وی پیش قرآن بندو مولا کیس بوریا و مسندی دیبا کیس وی دا قرآن پا مخ کے باندے مالک و غلام دوارا سیدی سیدی جی ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی طرح غلے حجلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی پخپل زیدی سوک پریخی دی وی جی زمان یو غلام و غمی پریخی دی وی بل سلطتا نمی لاوی در عبداللہ ابن مسعود ورطوی کانا وقافا بالقرآن زمان دا غلام پا قرآن خبوئے دی پس باندی بوئے دی جی پا قرآن باندی خبوئے دی ندی وجنی میں گورنر کرے دی نو پیش قرآن بندہ و مولایا کیس بوریا و مسندی دیبایا کیس اب آخر کیا غیر اٹھن اخبول خبر کی تاسوی موری خواه گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن کتوائی زمان زندگی دی دا مسلمان زندگی تیر شوے بغیر دا قرآن نممکنہ بغیر دا قرآن نممکنہ اے کتا دنیا ٹول کتابونا تاثر ہے او قرآن در سر نہیں جنت تا نشیت لے او کتا دنیا در سر یو کتاب نہیں او قرآن در سر موجود دے چرت بزی جنت تا بزی دا رب پیسلہ دا اے لار بھی وفا دے زوے بھی وفا دے خزہ بھی وفا دا مور بھی وفا دا عزیزان رشتہ داران ماماگان تربوران ترزامن ترنہ ٹول بھی وفا دی سنگ بھی وفا دی اے یو سڑے پلاری مرش تو ایسے ودی پلار ستا دا پارا دیر تکلیفونا برداشت کری دی زخیر دے دے قبر کے وصل یوش پاو کا تبائی با دربان دی کیر خاور دربان دی ناچو اوبا کی وصل اشپا او خواهی یو بوڑے و داغی یو سویا بیمار شو اب بوڑے وی خدایا دا در آگلے مرگ مال راولی خدا تسمو آیا اب بوڑے گا نیکستر تاسی دعا کے کیا چاہتے یو طالب اوری دلی دی دا طالب چکم سے کینے کاریر تا داغت کاری دا شپی تلے دا بوڑے دا کٹ درانگا سے ورناوتی دا بوڑے ورطوی سو کی وی ملک الموت ما وی دروغ رنزور پرخ بکی کوا کٹی آغا پروتے وی دروغ رنزور پرخ بکی کوا کٹی آغا پروتے مونگوی مرد لالا شوی شہید تیسا شوی دا زوی دا دی پلار سر پا قبر کشپا کولا شی پلار دا زوی سر پا قبر کشپا کولا شی دا قرآن دا سر پا قبر کشتا پس کی دے جی پا قبر کی دا سر دے دا قرآن پا برزخ کی در سر دے دا قرآن دا حشر پا میدان کی در سر دے دی قرآن چی جنت تنے رسولے قسم پا اللہ کے بنی ملار کی دی پریدی دی بنی ملار کی شافعان و مشفع دے کنا دے قرآن با شفاعت کی واللہ با دا شفاعت سکی منظوری بھائی قرآن با منازعہ کی در افسرا تخبل وین کی دفعہ لو بلار خدے قرآن خدے قرآن خدے یو عالم بیمار دے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حماد رحمت اللہ علیہ دا تپوس لارا نو سفیان ثوری ورطوی سے دے خیال امام اللہ بخیو کنا اگوی خام خواب دی بخیو اللہ خیر اعتماد ساتا حماد ورطوی رحمت اللہ علیہ وکہ دا قیامت پورس اللہ مانا
اختیار راکی چې تو د جنت د غوښتو دپاره پلار لځې او که الله لځې نو زه به الله لځم چا له به ځمه الله له به ځمه ځکه الله د مور د پلار نه څه دی زیات مهربانه دی خو قرآن خو زده کړه که نه قرآن خو سینې ته وغورځوه که نه نن سبا خلکو قرآن پرېښی دی چې ښه قرآن یې څه کړی دی شاته یې غورځولی دی چې ښه او د مخلوق کتابونه یې راغوستي دي او څوک په ذکر فکر کې اخته شوي دي په څه کې اخته دي په ذکر فکر کې ذکر ښه شی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خو د ذکر نه مراد څه شی دی قرآن دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله قرآن ما را لېږلی دی او زه د دې شفاعت زه د دې حفاظت کوونکی یم عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفي گورنر دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورله ملاقات ته لاړ منذ شو سنت الله گورنر صاحب کور ته لاړ صحابي خو په جومات کې ناسو چې کله منذ شو خلکو داسې یو دایره جوړه کړه وایي سبحوا کذا وکذا تدونه پرې سبحان الله ووایه حللوا کذا وکذا تدونه پرې لا اله الا الله ووایه تدونه پرې الحمد لله ووایه صحابي چې دا کار ولید سیده لاړ گورنر صاحب ته ورټکوي راوست ستا په دې جومات کې یو ناشنا ورته کار ولید څه کار دی ولید دغسې خلک راجمع شو ګاڼه یې جوړه کړه وایي تا ورته څه ووایې وایي ما ستا د رایې انتظار کوه دې کې موږ هم سبق دی چې کله د یو ملګري جومات ته ورشي په هغه کې داسې چې خلاف شرع کاري نو په خپله پسې په اسامه امام ته ووایه چېرې دا کار څه صحیح غونته نه دی او د خلکو په مخ کې ورته مه وایه ځان له ورته ووایه څه ورته ووایه ځان له ورته ووایه ما خپله دا طریقه چې یو ځای ته لاړ شم او څوک مې جمعې ته مخکې نه مخکې کېږم ځکه بعضې وخت کې امام خپل مقتدیان په یو طریقه عادت کړي او موږ د هغې نه خلاف لاړ شو یو خلک وایي چې زموږ امام غلط دی که د ملا غلط دی یو مسله جوړه شي نو موږ د امام د خپل مسکې چې په هره طریقه باندې نو عبدالله ابن مسعود ته ته څه درځم جامې بدلې کړې تورې غونته جامې واغوستې جوله یې د کاڼو ډکه کړه راغی جومات کې تقریر وکړو ای خلکو کومې جامې چې ما د نبي علیه السلام په صحبت کې اغوستې وې هغه جامې لا زړې شوي نه دي په کومو لوښو کې چې ما د نبي علیه السلام سره خوراک کړی و هغه لوښي را مات شوي نه دي وقد جئتم ببدعة ظلما تاسو یو تور بدعت جوړ کړ او بیا یې کاڼي راواغېستل او په کاڼو باندې ویشتو د جومات نه یې وباسه صحابه روان دي په زوره زوره باندې ذکر کوي نبی علیه السلام ورته وایي اربعوا على انفسکم په خپل ځان څه وکړئ رحم وکړئ فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا تاسو هغه ذات ته اواز نه کوئ چې هغه یا کوڼ دی یا څه دی لرې دی صحابه تپوس کوي اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه زمونږ رب نږدې دی چې موږ ورسره پټې پټې جرګې کوو او که لرې دی چې موږ ورته څه وو چغې ورته وو الله آیات راولګي اذا سالک عبادي انی فانی قریب څومره نږدې دی نحن اقرب الیہم من حبل الورید دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی مقصد میں داو دا قرآن چې د چا سره نسبت راغلی هغه څه کړی دی ولا کړی دی دا نن چې موږ تاسو راجمع شوي یو دا هم د یو څو ماشومانو د قرآن ختمونه دي هغه ماشومان دي چې کله خلک خیرات وکړي نو د ماشومانو دپاره پکې جدا مجموعه داسې یې که نه کله ناکله لخت راغسي په دروازه کې ولاړي وایي دا ماشومان دې شړی دا ماشومان دې څه کوئ شړی نن د هغې ماشومانو دپاره دا ټول جومات څه دی څه وجه ده قرآن دی څه وجه ده جي قرآن دی که ملا صاحب په لار رواني یو وایي سلام علیکم بل وایي سلام علیکم یو راشي په جب کې ولا څه کېږي بل راشي بازار نه ولا سلام والي دا څه د وجې نه د قرآن د وجې نه ملا یې خوري د قرآن د وجې نه سکی د قرآن د وجې نه اغوندي د قرآن د وجې نه د ملا عزت د قرآن د وجې نه دی د ملا ټوپۍ د قرآن د وجې نه ده د ملا سپلۍ د قرآن د وجې نه دي نو ډېر لوی ظالم ملا نه چې د قرآن درس نه کوي کانا پینا ساڑے گر سونا سر انداز دی گر خوري د قرآن د وجې نه او د قرآن خدمت نه کوي او دومره مظلوم کتاب دی موږ محتممین چې چنده کوو که نه نو په بورډ مې لیکلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په چنده بوک مې لیکلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او که ته مدرسې له ورشي چېرې چې یو پیریډ پکې د قرآن دپاره راکړه درس به کومه وایي نه چې دا فساد جوړوي څه جوړوي فساد جوړوي
لکه قرآن د فساد کتاب دی که د اصلاح کتاب دی؟ په دې قرآن خو الله د داسې خلکو اصلاح کړې ده چې هغوی د معاشري اصولو خلک نو په معمولي خبرو به د یو بل ککرې وولې. د زنا دپاره سره عام جنډې به لګېدلې وې، چکلې به چلېدې. مور چا نه پېژنده، خور چا نه پېژنده، پلار چا نه پېژنده، خو چې قرآن راغی څه راغی؟ قرآن راغی. الله اکبر، داسې انقلاب یې راوسته چې هغه انقلاب دنیا د هغې نظیر نشي پیش کولی. کوم آیت چې ما تلاوت کړی دی کې الله فرمایي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. پټول آیت مې تفسیر نه کوم، خپل مقصد ته بګرا باندې لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. دسه د پاره مې را لګلې قرآن بلولې، هغه کتاب بلولې چې تا ته وحی شوی. وهم يكفرون بالرحمن، خلق بینمنی خطبه قرآن بیانې. هغه چې موږ ماشومان موږ بله به کولې که څوک کوي او که څوک نه کوي، موږ د خپلې ولکړو. که څوک کیني او که نه کیني، قرآن څه کوه؟ دنیا ته رسوه، قرآن بیانوه. بس که یو تن ناست دی او که زر تن ناست دی، د یو تن ته چې موږ قرآن بیانو، چا دپاره بیانو؟ اوس مې دې ملګرو ته واقعه ذکر کوله. نن نه تقریبا یو 35-40 سال مخکې خبره ده، زموږ د پیدایش نه مخکې خبره ده. زموږ یو حاجي صاحب د تېر ورځو کې وفات شه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر موحد سړی و، د مشر شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد و. هغه زما د والد صاحب پسې راغی چې زما جومات ته به بیان نه راځي. وایي بلکل به درځم، خو یې ګورې څوک به درته ناست نه وي، څوک به درته ناست نه وي. موږ ته خو الحمدلله په سوونو خلک ناست وي. زما والد صاحب ورته وایي ته به راته ناست یې که نه؟ وایي او زه به درته ناست یم. نو چې داسې پابندي 1 غنټه 20 منټه د پاسه 1 غنټه تقریر وکړ، نو هغه حاجي صاحب راپاڅېد، زما والد صاحب ته په غوږ کې وایي ته بیان کوه، د چای راوړم. څه راوړم؟ چای راوړم. نو 25-30 منټه هغه ورکړو او زما والد صاحب په تاسو جومات کې راغی تقریر یې چا دپاره یې کړو؟ یو ته یې کړو هم د الله دپاره، او که زرو ته یې کړو هم د الله دپاره. قل هو ربي لا اله الا هو. دا هم ډېره خوږه مسله ده. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید کو سمجھا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا، جب دل بدعت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا. اور دی لا الہ الا اللہ ته اوسو اشعار د توام زما د مرګري ماته په دې چټ باندې نه کړی اشعار بدل وایا. یو شاعر دا غوي وی پکارو صرف اللہ کو، چاہتا آواز کو اللہ، پکارو صرف اللہ کو، وہی حاضر وہی ناظر. حاضر و ناظر سب دے جی اللہ دیکھا. وہی مشکل کشا ہے وہی ہر چیز پر قادر. مشکل کشا سب دے جی اللہ دیکھا. نہ ولی مشکل کشا دے نہ علی مشکل کشا. مشکل کشا سب دے اللہ نا. ایک کی آواز اللہ، سچے ایک کی آواز اللہ للہ. ایک کی آواز اللہ، ایک کی آواز بولے. شیخ القرآن دے پنڈے رحمت اللہ علیہ بھی ہمارا اور مشرکین کا جھگڑا بی اور ہی میں ہے. سر بی اور ہی منوایو اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اور مشرک سے وہی اللہ بھی کر سکتا ہے تو بابا بھی کر سکتا ہے. اچھا کہنا بتا والا مشرک رہا ہے نا تو ای بی کا مریض ہے، ای بی کا مریض ہے. پکارو صرف اللہ کو، وہی حاضر وہی ناظر، وہی مشکل کشا ہے وہی ہر چیز پر قادر، وہی اولاد دیتا ہے. اولاد برکون کے سوک دے اللہ دیکھا. وہی اولاد دیتا ہے وہی حاجت روا کافی. یہ قبریں کچھ نہیں کرتی وہی ناصر وہی شافی. بزرگوں کو مداروں میں نہیں طاقت ذرا بھر بھی، انہیں فریاد سننے کی نہیں لیاقت ذرا بھر بھی. اور چلاسی بابا وہی خدای من کے او واحد بذات است. پارسی میں بولے کوئی بولے نا تو نو مکان. خدای من کہ او واحد بذات است، چو ذات خیش واحد در صفات است. وی زمارب اغرب دے چاہا بذات کے تنی تنہا ہے، تنی تنہا ہے. بیا غڑی رخ پوری خبر ہے
वही बपेशश अंबिया लाचार मजबूर, बपेशश अंबिया लाचार मजबूर, दलीली मुद्दाई मन ममातस्त। वे अल्लाह पे मख की बांधी अंबिया लाचार मजबूर दी और इजमा द मुद्दा दलील दादे ची पावी बांधी मर्ग रागले और पचाची मर्ग राजी अगर इलाह निशिके अगर इलाह बोले नबी अलैहि सलाम आखिरी वक्त हुई ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। उम्मत तयो तो तालीम और के अवल तालीम दार है कमा मसला चितनन नदीरिश काला मखिमात सफा को गंडे बांधी बयान करेवा टोल अरब में मुखालिफ और मसला सवा ला इलाहा इल्लल्लाह ननम बरे 23 साल तीर शु निमी दुनिया ना सियाता दुनिया समा सरदा खबरे ननम अक्का मसला ला इलाहा इल्लल्लाह। यो शरीर चाहता पुस किस्ता सुकर उमर दे वे देश काला सुकर देश काला यो लस काला पस दे प्याता पुसको वे सुमर उमर दे वे देश काला वे लस काला मख में अंदर न तपुस कर देश काला उस में दर न प्याता पुसको प्या देश काला दे ऐसे बस पुख्तुलिन जमायो खबर है जमायो खबर नबी अलैहि सलाम हो तिरिश काला मख में ला इलाहा इल्लल्लाह मसला बयान करेवा नरम करे अक्का मसला दा ला इलाहा इल्लल्लाह अबे इन्ना लिल मौत सकरात दमर सख्ती पमाराली आप पचाची मर रजी इलाहा बपेशश अंबिया लाचार मजबूर दलीली मुद्दाई मन ममातस और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि वही वलिल्लाहि हक़्क़ुन ला यकूनु लिग़ैरिही वलिअब्दिही हक़्क़ुन हुमा हक़्क़ानि ला तजअलुल हक़्क़ैनि हक़्क़न वाहिदा मिन गैरि तबीन वला फुरक़ानि मिन गैरि तबीन वला फुरक़ानि। योद अल्लाह हक दे योद बंदा हक दे द बंदा हक बंदा लवर का अल्लाह हक अल्लाह लवर का दातवाड़ा हक न करे यो हक न कर दे यानी सबशी तावानी बशी सबशी जी तावानी बशी खा यो से के गई वी विलो अस्मात लौ नादैत हय्या कचरिता आगा जात का आवाज करो एकरे चाहे ज्वंदे रे नस्ता आवाज बे और इदले वलाकिन ला हयात लिमन तुनादी दाता चिता तावजुना के बावी की रूह निश्ता दे वलौ नारन नफख्त लहा आजाद वलाकिन अंत तनफखु फिर रमादी कता पस करवट के करे और बबल शवे व जमा से बतखु इरुल बुके वरके औ इरुल चुके वरके न पसद राजी पमख दे राजी मख दे गंदगी नजिद अल्लाह हक दे बंदा लवर के याद बंदा हक दे चाला वरका अल्लाह लवर का नो मख पदी सशी मख पदी गंद शिखा शायर वही हर ना कर दबल योसम और मोहब्बत की दी शरीक न कबल वमा अल्लाह वही बंदा हर से दी मनम और ला इलाहा इल्लल्लाह ये नगमा फसल गुलू लाला का नहीं पाबन बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह अगर चिबुत है जमाअत के आस्तीनों में मुझे है हुक्म अगा ला इलाहा इल्लल्लाह शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कम मुला जिता शुदा रातो द बटाग्राम ना कारी मोहम्मद यूसुफ से अगर दी मैदान शाह सवार दे लकदार चखबल कारी दार चखबल कारी और ख्वाजा तो यो गावन के गलम पाती के द इजड़ागान मसला पाती के द नो अगलो बड़ी ना खर्चा कावाला इजड़ागान बलगे खर्चा कावाला नो इजड़ागान देखलो तो वी चेर मंग टूलश को गडी गोशणी को तुमरा पैसे जमून सर नहीं तो सरडी दी पैसे दी ना द कम देना रासी मंग को बस का शर्को प्रावल पर उठ के उधरी चता गाड़ी माने ला रहा हूं ड्यूटी को जाओ इतना बड़ी ना सरकार ये बस आगे क्लाशन को प्रागस्ते लार के वाला दी चता बस रवान में दी खपल अंदाज के होती किसी तो सर ही पर अकीद जो खल के दा बाबत वين दरेम सिलते बस रा बांधी कड़ी खी वाली दी द हर मैदान सान दाना दल के मंग द स्टॉप नहीं पे एतबार बंदी हो और स्टॉप नहीं तुम रखार नहीं शिकवले सुमरा चाहिए सही टेर कार की तब मने करा कि खी खबरी पता सुखी लगी दिली कबूल है बदी खबरी इंशाअल्लाह खबाज वक्त सड़ी दी मिजाज न बदी राश न बदी बजान मानने मला गवा फसतस्कुरून मा अक़ूलु लकुम
فستذكرون ما اقول لكم. او دغه مشن او منشور د علماء دې زمونږ دې او یو شاعر وی میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. زما سر دی استادی دری اللہ او اللہ زما دی زڑی استادی کوری، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. لگا انت تمنا دا خدا تمہید ډیرو گتے نو دا علماء چې مونږ را غوښتي دوی زمونږ نه خبري علم وسره زمونږ نه خدي خبري وسره زمونږ نه خدي جوامع الکلم هم دي ورسره خو عرب وی هر نوې شی لکسي خوږي کنه او خپل خور لور دا کړبېټه نه لګو ورته نو دوی زمونږ نه خبريږي د دې حسن ځان دی الله رب العزت دې زمونږ د دې د تعلق چې په کوم بنیاد باندې دا بنا دي چې هغه د اشاعت التوحید و سنت بل څه ګوره نشته دی بل څه نشته دی او مغول کې یو مين دی زمونږ د دې په مس کې صرف تعلق د څه شي دی د اشاعت التوحید و سنت کدا اشاعت تلر کې نمون دوی پیژنو نو دوی نمون دوی پیژنو نمونږ زما والي سره سره راغلی مولا ځان سره یو کارخانه دار راوست نغه زما والي سره د ویچ د ډېر لوی کارخانه دار دا په مخ کې وته وي زما په دغه ته سوال کوم چې ته چې لوی کارخانه دار وي مالا خو د تعارف کافي دی چې د اشاعت ولا بس دا تعارف زمانه پر سره ډېر شی دی د ما تعارف سره ما سره کې دی لوی کارخانه دار دی زمون تعارف زمون پہچان هغه هم دک دی چې مونږ د یوې عقیدې د یو میدان د یو مشن او د یو منشور خلک یو من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله دې موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله دې موږ ته استقامت را نصیب کړي وما ذلك على الله بعزيز.